استقبال और इस्तकबाल के अवल बाब की दमन अहादीस करने और द्विम बाब की जवाज अहादीस बाब माजान और रुख्सत इज़ार यानी बाबेन मुतज़ाददैन यौन मन साबिती इस्तकबाल बक़बले तवम्मह नके रायत व कौल और इस्तकबाल और बल्कि जवाज नावल बयान द मज़ाहिब और सलूक बासरी पतियों बयान द मज़ाहिब द उलमा व अक़वाल द्वेमा बयान द अदिल्ला द्वेमा जवाबुना खसम तो रदा व क़रहा ना खसम तो दलील मानी इसका दलील ने जवाब मालूम या ना दलील मालूम रदा मुके तफसील बमके न मैदान द झगड़े ने रोकते हाँ और सरोवर महज तख्फल मज़हब तरजीह न मज़हब हनफी है नावल बयान न मज़ाहिब मुदासिर ये इस्तकबाल और इस्तदबार और मसला के सरोवर मज़ाहिब के और सरोवर नूर अक़वाल तो मज़ाहिब मज़हब द अहनाफ और द अक्सर द जमहूर और द अक्सर मुहद्दिसीन ونور فقهاء وجمهور لا مسلك جمهور فقهاء وفان لشوافير لتسيوطي سيرشو مواليك كشف لغير محدثين حافظ ابن عبد البر تسيوطي سيرشو ونور ليلي عالمان دي فلنور مشتغل في عطول أحناف الشريف مسلك الأحناف ذلك استقبال و استقبال مطلقاً ممنوع مطلقاً دا معنی دا سہراتی انتفاق که پٹی کی تینوں دا استقبال استقبال او کپا کنیب کی تینی پا بیت کی نوم بنا علت احترام دا کعبے کعبہ پانچم دا مارم دا وطنم دا منا مطلقاً دا کہ بیابان بھی ہو سہارا بھی ہو کابادی بھی او کوارا بول بھی ہو کلوی بول بھی عام شو اول مطلقاً ممنوع یعنی فی البنیانم مننا و فسہارا کمانا و فبول کمانا و فغائب کمانا و مکروع تحریمینا مسلک دا ظواہر و بالکل دلی عزت دے آگئی وہی جواز دفع استقبال و استقبال جائز علماء نے احادیث منسوخ نداری دلیل حدیث دا جابر اس براشیوں کلمت کے حضور پاک ورائیتو قبل ان یقبل اللہ یستقبلها استقبال اعتراض حدیث دا جابر کرا دی حضور کلمی تمام استقبال بے ختم شکنا منع استقبال ختم خان دلائل بحث مالک و وہی استقبال اور استقبال دامن دفاع سہارات دشت میدان اور پابادے حدیث دے ابن عمر روان ابو امام حضور پاک پکتو برا قتلو نو قبلی دے شاوم بیت المقدس دے پہم مقدس استقبال پابادے جنان استقبال مانا استقبال مانا نظمار پابادے کرنا ایک قائل فی الفصل خونیش لگا کچھ یو سشو یو روان شو بلن روان شو دیر دیر احلاق تینجر مانا دنا وقتیل استقبال و استقبال بیت اللہ کا گھومنے بھی بلکہ بیت المقدس ہم دا حکم دے منع خیال باتیں کیسٹن کون سی او اتم قول یا مدینہ منورہ کے استقبال منع ولكن شرق وغرب ویان المدینہ اور باقی افغانستان کے پاکستان کے
په انډیا کې استقبال کولی شي صرف د مدینه کې داسې مسله ده بس استقبال مسله او نور علاقو ته نه شامل بار علاقو ته دا خبره عقلی پرانه یوسفی پټ کړه او نه شامل بل عالم نه دیکھیے جو میرا دی کہ ما شامل جائز بھی ہو صلاحات تنزیہی من احادیث مشهور الجواز المفروض تنزیہی لها شامل الله المستقيم والإمام بعد السلام حتى قول ومذاهب سلول البيان أحناف موالد وشوافع وحنابلة لا توسطيات دا بیان د مذاهب وشول بهم بیان د ادلو چې مونږ منه وایو زمونږ لپاره حدیث د ابو ایوب الانصاري هغه کې بالکل منه مطلقاً ده او منسوخ هم ده د حضور زمانې نه پاس هغه استقبال نه کوزان به اتصال دا اول دلیل زمونږ شو او د ظواهر دلیل حدیث د جابر دی او د مالک او شافعي دلیل هغه د حدیث ابن عمر استقبال شوی دنه دوباره راوښه شي راوښه او تنه عمر پر او احمد سے بابا صرف استقبال او بل ابادی دا پر او دی ورته کې خبره دا یم نه دی ورته په بحث کې ضرور احادیث دلته څه په دې کتاب کې شو څه نشته یو ضرور احادیث تاسو وګورئ حدیث کې راغلی دی چې دا مشرق او مشرق بنیادی ضرور احادیث یو د ابو ایوب دینه دغه د مدینه کې د ابن عمر د حدیث ضرور دی حاشو کې تاسو حدیث د حضور پاک ته جوړ یعنی په دې حرمت عمل کوي نو څنګه د حضور پاک په دې حوملی مقعدتي الى زمانه ناس دې قبلي ته واړوي مقعده او تسمانه ناس دې زمانه او تسمانه دې قبلي طرف ته مطلب دې د عمل اولې دا جواز دی یعنی جواب پکې حدیث پر راغلی عائشہ رضی ها حوملی مقعدتی الى القبلة زمان قضاء حاجت دا ناس دے قبلی طرف ضرور دلائلوں پہ کل بیان دا دلو دے دا عبارتون مول دے بتا جواب کے خصم توقفل مذمہ و میدان پاتے کے اول حدیث ابو ایوب الانصاری حالات معلوم یا صحابی جو مدینه منورې ته پخو خبران شامل په دې جمعه کې هغه وخت دلته کوخه کې بیا فاصله اوس نږدې کوټ دروازې نه ودی اوس لګا اوله چترې لا چترې نه جمعه نه باندې نو اول کوټ ابو ایوب وانه ورکوړو نور ورکو شاله او خپل کې نه بیا پاسې دا بیا چارمئی کې ورته شي بیا پاسې دا صحیح پدې کې ناشته مې حرام باندې جوړه او بدل کې ناشته په اکثر کتابونه ختم شوي دا به ختم او قبرونه پکې رسول او خالي درم یو دغه کسانه خلاف ته دا جوړ باندې کسانه بابا جی به تر چارنیمایي پورې یو میاشت پس درې کتابونه ختمي دا هم ختمي داسې څو کورونه په مدینه کې شوتل او کجوري وایي شوتل ته پر ساعت او کجوري نو بیا له وته یې مونږ کاری پاتې شو قربان حضور پاک په دې کو کې وینا دا چوکنه لکه ملي مته مونږ سره صرف دا کتابونه حضور پاک کو نو طالبان باندې رواني باقي بنو هغه به ته دا اورا پینا معمول او خبرې به دا خبرې په حکم روانه بس الله باندې اشاره کوي نو هغه به چې په ونو طالبان افغان بل چا کورونه دې کورونو او پټي پټي وو پاګال ته پیډل کوه هغه به دا ولاړ چې کوم کاری په پاتې کې نه نن ته مو شي ها هجرت په یو کو به دا سجا او په کې زړې پرچی راځي اکثر ماره کوله
بل حضور پاک وی هذا هو المنزل بدا زمانه پراته کېدو دی او به وی دا کور د چوک له اوبه کېناسته دا د ابو ایوب انصاري دا به دغه کاله راووسته وي دا به تا کړی اوسېږم چې ټول پورې ما ټول نه یو کړی که نه نو دا به ستا مېلمه خپل مې شوی رهي کړی اوسېده زما انتظام وکړه همداسې یې خپل ته پته وکړه چې لپاره پته به اول چې بره حضور دی هغه لاندې خلک به راتلل نو دی لاندې حضور راتلل ابو ایوب دا د هغه عالمانو بچي دی چې کوم توقع باچا پخوا مدینې ته راغلو او عالمانو د اهل کتاب ورته وایي نبي آخر الزمان به دې د خجلو وطن ته راځي او دلته به اوسي نو هغه ویې ښه نو زه ورته نو عالمانو ورته وایي مونږ دې وطن ټول ته پته لري بل کار راځي که بل کار تاریخ خو نه دی معلوم نو مونږ به دلته اوسېږو د پیغمبر وطن دی که چې راغی ایمان نه پرې وړو که نه نو یو څلوېښت کوره یې جوړ کړ واړه واړه او عالمانو ته یې ورکړ یو عالم یې دا کور ورکړ وړوکي شان چې دا د آخري پیغمبر زما د طرف نه د هغه دا هدیه ده دې کې به ته اوسېږې ستا بچي ستا د بچیانو بچي او د هغې نه پس دی چې پیغمبر علیه السلام راشي نو هغه د ابو ایوب انصاري دا د نستن بعد نستن د توبه باچا چې کوم عالم د ورته خاندان د ده نوم خالد ابن زید دی دې ټول جهادونه کې شامل شو سیوا د بدر بیا د معاویه سره زمانه کې 51 هجري کې جهاد د سمندر جهاد دلته احادیث دی چې حضور پاک وایي زما یو امت یو ډله وه په سمندر کې جهاد کوي داسې په سمندر کې روان دی بل شوق سره محبت سره او اولاد مغفور لهم هغوی ته بخښنه شوې ام ملحان والا قصه کې به راشي ام سلیم کور حضور پاک وایي ما ته وکړې چې زه به هغې کې شم د خدای پرېږدم هغې کې راغی ما د جنګ کې دغه جنګ کې پوهېږه نه د معاویه جهاد کې به ام سلیم کور هغه چې د اوښ باندې سوړه وه چې د سیند نه واوړې د اوښ نه پرېوته او مړه شوه هلته یې قبر ټول طالبان په ناراضي وي اوس کارونه شروع کړي د سمندر جهاد کې شي مجاهدینو په لار کې شي دغه علاقې یې د دې خوا د یزیدو د فوج مشر قومندان او حسنین پکې فوج حسنین دواړه حسن او د معاویه د زمانه وه ابو ایوب انصاري بیا یې ناجوړه شو بیا یې ورته هغې ویل دي او نور مشران ورته یې وصیت وکړه وایي وصیت چې ما به که زه مړ شم که نه نو ما به خبروې نه چې مجاهدین کوم درته ولاړ شي بس هغه ځای ته وماخه مجاهدینو کوم ځای پورې تللي زما بدن هغه ځای پورې تللی نو نور چا خواږه دي نو نه به هلته مې ښخ کړي ما ډېر صفات به ته ځان کې راوړې او دا آیات یې په دلیل کې وویلي چې وکفاه مسقاله دی تاسو د خدای په لار کې د سپوتې او د زه به ناجوړ او که نه شم پرې مړی تاسو د ډوډۍ پکړئ نو هغه ځای کې ښخ بیا یې ډېرې حملې وکړې خو هغه یې وانه استانبول دا پښتونخوا که نه ټول علاقې ورشو واقعه وه ډېر سخته وه نو بس په تیوي بیا ورته تیاري به وکړو هغه انګرېز سوال جوابونه یې که تاسو چې دا مشر ښخ کړی دا خیري سره یې ښخ کړو استانبول که نه پخوا نوم یې قسطنطین و قسطنطین یو بادشاه دی چې په درېیمه صدۍ کې نو هغه 300 صدۍ د حضور پاک نو هغه قلعه وه د پېښور هم قلعه وه مخامخ دیوال پکې باندې هغه نه پاتې نو هغه دیوال سره یې خلک پرې دی ورته وایي تاسو نه مشر واسئ خبر ورولې نو ورته وایي که زموږ مړي یمکن یو د شام کې د ستاسو څومره قبرونه یې مقبرې دي ټولې به درته محاضرې بیانوي بس هغه انګرېز ویلې
بے محمد فاتح یو بادشاہ دی پتو کله څومره ګټه اگر کار بے عرش محمد فاتح علی جماعت کی لیکن آیا صوفیہ دیکھ وہ بادشاہ کے دو شعبہ میں وہ جماعت کے دستار بندیو خلفاء رسول کنو او جی صحیح دا نظر جماعت کی دا ویوب انصاری دا اولی جماعت کے دو آیا سو بیچ دا قانونس حرامی بادشاہ دا مصطفیٰ کمال عطا ترکو خلقی پرچمی نبلدہ اگر جماعت کی ملزم منع کریں اور بانگے منع کرو اور پینٹ اور کوٹے لازم کو اور برقع ختم کا اقامت بند تقریر بند عربی بند اور سب بند تیری دردی زیاد حرامی اسرائیلیوں کہ مرکیدہ پر یہ خلق کی دا متیاد ہے کہ متیاد ہے پوری کہنا دا پلے دا مرے دا پلے دونا کہنا شروع آن بوداؤ کہ دی خلق کی بیاتے شی متیاد ہے شرمی ہو گیا اللہ یا سمیع کو شرم آمین انڈیا دا وزیر اعظم جو سو پر خلق برابر یہ خلق غیرت مسلمان پر مسلمان کا خلق کے جنگی ہوئے جنگی کو وہ خلق کے وہ کافر کم نہیں کی خلق ہو جنگی یا پانے والا وہ صحیح ہو اب طالبان اپنا جو دعویٰ کرنے کچھ کل کافر ہی بے وہ تطور جو ہے بنیان مرسوس بے وہ زمانوں نے وہ سرندے لے بے افغانی پاکستانی نیش کا کشمیری دې ټیم کې مخونه هم کوم ورګي ټول یو اکان لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا هندوان دې دا به ټول یو به ودې دا نه کې را پوهه ده نو خبره ده باندې اوس خبره برابر وره ناری به امریکای بابا ته تنقاسو په کې ځان پوښ راغی او په دین باندې اوسه په کې نه کله چې ودا هونه زموږ په اړه باندې دا مطلب پته ده چې بزرګ خبره کوي او دې ټول ځان لا اړیه کوي زموږ مشران چې باندې ځای کې ابو ایوب الباجو غیر جنگ منده مې کوم څه کټر مې یو ورځ چند پر مسلمان کو هغه خو بیا دې وسته پته مې کله یا سره منصور کال جو پر دیوانه افغانیان پښپاړ اسکاله کې روس کول غواړي دا پاکستان دا سمجه به کړو یا څومره شکرې علي قوم شمالی بہار اور دوستوں پر نہ شکری کریں تم آگرمن ممبئی یا شرافات بجائے پاکستان میں پاکستان کو ہوتا اور کیا ساری کو خبر بنا ہوئی انشاء پاکستان ماسل یومل راجی مارکا مرکز جوړم جماعه جوړه کړو اسرائیل سره جهاد کو مال یو ملکم سوندر اکی ہونے جماعه ازوانه کی نه میں وہ اس کو اقام کر دو یہ زمان شاید سو مل نشتا یو ملکم نشتا کروس کی راوے پیگا نا پاکستان یوان سے بخارا مہاجرین دا بخارا دا ازبکستان و تاجکستان افغانستان پر حبیب اللہ خان بادشاہ حبیب اللہ خان ته وایي موږ له یو ځای راکړه چې موږ جبهه جوړه کړو کنه ټریننګ او بیا به موږ جهاد کو بخارا د الارض هدایي وطن بخارا حبیب الله خان چیزنو افغاني هغه ورته زه د روس نه یېرېږم زه تاسو له ځای نشم درکولی زه یې ورنه کړم بیا مدینې منورې ته مهاجر شو دا تنورونه چې په مدینه کې ډوډۍ په پیسو څه بخارا کنه بخاري برنج او پلان کې تاسو مدینې ته راشئ ښکلي ښکلي خلک دي ټول د بخارا او د روس د زمانې د 1917 نه مخکې راغلي افغانستان پرې نه پوهېږي یعنې افغانستان وخت کې جهاد پوزیشن کې نه و حبیب الله خان ورته زه نشم کولی زه روس سره که نه یېرېږم نو تاسو له جهاد اجازت ده نو ولې نه که نو څوک یو وطن ته راغلي فارس که نه ازبکیانو دا فارسي نو څوک بل وطن ها مسله باندې روس وطن زه یې خو قبضه کوم واخر کې دې جناب د خدای پاک ور خلک برابر هغه ته ما سره پاکستان په شامل دي چې ما یې دې اخر د تاسو په مدینه او شاملین ټول کې نه شي او دا څه په دې ګډ وشو او څه په دې خوشو د سوالو څخه کومه هغه هغه مدینه په وړه کې تا مولا عمر چې کوم پاتې ته وایي دا سړی کوم چې له لبا ته تلو راغلو دې دې بیان ورکاو او دې نه
شیخ سے چلو کو شیخ سے رقم کو دے اترے کو گلام یو دل جلال آباد کا کلمہ یونس خالد سے وہ زامن ربیع الاول صدقو پروگرام نو آگا مدینہ منورہ کرنا کہ میں بات ہوں کہ طالبان اکثر طاقت پاتے یا محمد نبی موچی پھر بھی پاتے ختم کریں لیکن جب جوزے شروع کے اسلامی نظام کا شاہ پاتے ٹھیک شوا دیر خبری ہونی شروع نو ابو ایوب انصاری قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ مبارک فرمائی ذاتے تو مربع کہتا من دلیل دے گوڑے کہ کہتا سراش کن زید مکان منخفض تا نو قبل تمام کرے لیکن قبل دیر مبارک طرف تھی اور تعظیم کرے دا من جہت تھی احترام دینے کے احناف تھی گوڑے بغایت باغیت غایت و قول مجازی معنی یعنی غایت خصمہ کی دوائی کو چکم شیف ما فی الغایت حال مجازی معنی مدرسمات ولا قول ومتياز ولا تستدبروا شاكرنا استقبال کے وہ یا سامان مکہ تیجان سیرت جدیدت اور استقبال کے لئے تاکہ ممنوع ہے وعشات ہے ودابل ممنوع ہے احکام ولا نسکم خواه مکہ ولا لما متیازکم دیوخوام پیر بابا خاصتے ہو دیوخوام جیلانی سے خواہتے ہو سوک وینانا پھر دالا قتلی مسئلہ پیر بابا خبر نہ چھے لوی دوست سوی الشیخ عبدالقادر جنرال اللہ قطب طرف تخص ہمیان ہوئی دے فاہمہ ماختوا اب موجاد کیا کرتے موجاد کو دے خواہ دے خبری سرے دے خواہ نہیں دا قطب سوت ہوئی دا قطب دوان ہاں اور پلان کی دا نیشتا نا بونا رہا مجھاد نشو کوئی ویا مدے خواہ یا دے خواہ ولیکن شر ہو لیکن اے مدینی والا تاسو مشرق دماغ کے ذکر قبلی دے استقبال استدبار نرازی او غلن مو یا دے بل طرف دماغ کے او دی وطن کے بسر جنوب دماغ کے یا شمال تن خدا فتح قال ابو ایوب قولے ایک دا غشتد وطن خبر اشتد مدینی و غیر مدینی احناف کوئی عام دے قول و غائب من دے ٹھیک ہے ہاں اور دا حضور دا زمانے نا قصب لیا بل ترشید ہوئے قال ابو ایوب کوئی منگا شام تنالو دا رسل زمانہ رکھا دا معاویہ سے زمانہ رکھا اینا پس کے خور معاویہ سے دا لئے رسل دی علاقی خوشام کو عمر سے بغشتو خدا شاید علاقی معاویہ سے کمانڈر عمر سے زمانے کے معاویہ سے دا فتوحات کرتی لازقیہ قبرسو دا غا بشتو والد سے بلازقی تفلو قبرص پر اخواته ووجدنا من الأمم المراحيل وصرخاني للحظ وصرخاني لوي لكن وقد بنيت رحل وغسل وحداوي ويسر الذكر متنبئ لم يحكنا لك الصحاب وإنما همت به فسبيبها الرحماء رحزاء فسبيبها الرحماء تنوی ابو صدیدہ سیف الدولہ متنبیدہ بڑے سپر شائع و بات دا پیسوں پر سپوکی جب سیف الدولہ توید عباران چیزن ولی داستا دا سخاوت نقل نفس دا سخاوت سو پیخیم دشی بولی لم یحکنا الک الصحاب و انما دا عباران چی ولیگی کم سخاوت دے داستا دا سخاوت پیخی نگئی داستا سخاوت تم بولی دا خفقان نا پیغانا پس خیلی و تا تبا پیراشی اور چی تبا پیراشی نو خوالی پیراشی دا دا شرم دا تبی آخوالی تو والر اتلقی اوزر گرلی کہ امن الزیارتی فید جر رقباہو اذ حیث کنت من الظلام زیارو تو قرآن لے محبوبی توی محبوبی کہ ملاقات کے طول میڈیا کے راشی تکا سپینے کہ بجلی نہیں جوازے روشلے میں مازر ملوشے رب روشی خلق روش محبوبی متنفی سر ملاقات ہوتا امن الزیارے کے پھر تو جر رقباؤ رقبا پارام دیشے یارانا باقا سر پڑھا کئی سب پڑھے گیا نا تم رسول ہے چرا کارشی بس رقبا کرا چکم عاشقان دی پیو ماشو طول خبر شی چپلان کے ابو ملاقات بارتا اور پلان کے ابو یارانا فإذ هي كنت من الظلام الزياو ذكر كما تيارك في نقل ترعان نور النور وسكت جاز جوزان نور ذات الوجود إذا سمك العلو
قابل هوا اسلام د پاره د نبوت داوره هوا چاوده معجزه د معجزه د ما د شیرو ده دا څه دومو نو مراحل القلب واليد مصدر القبله تقليد مقبول كافران باتقول له بنان حرفانها من بلاغين الله تعالى بل يتبل ياتل وكلا كراني بلا معنى بنان حرفانها من بل كيدو ان هذا الكعبه طرف كان يسامن تقدر على شيء فدي فارش ونستغفر الله ومن بقنا مستدع بجورون كلا فاره جو غلط کارونه مسلمان خپل غلطي و تعالی کدا سکار ما کړي خلک یې استغفر الله یعنی دا کار غلط ته قبلي تمام نو کدا چا جوړ کړی دی کنه موږ بلاغې لپاره استاد یا کدا ګلکارانو جوړ کړی او مسله و تدې معلومه چې د اسلام طالبانو جوړ کړی سبب اعلانې دی نو ګلکار ودا چې جوړ کړي نه داسې نو موږ بلاغې لپاره یا افغاني بل جوړ کړی دا یا غلطي کړی نو چې خپل غلطي وي ته ودا چې استغفر الله یعنی خپل غلطي به روان کدا چې مو کړی یا ما خپل غلطي یا الله دا بخنه وفي الباب او فمن على احاديث غير زياد كثار لكن زمان مكتب نو شاكر عبد الله بن الحارث ناس صحابي ومدينه المؤمن فاخر وما قال من الهيثم او ده ما قال يعني ما قال مجاب الهيثم بدوي ابي امامه مشهور صحابي ابو هريره ابو مسلم شريف احاديث كده وصالح بن ابو دارمي ودا كتابونه نه ده صحيح اسلام ابو يساوي حديث ابو ايوب اكثر شيء في هذا الباب اصحه ودوله كحكمه او صحيح او حسن صحيح بالاتفاق او بخاري کې بلا حديث او مسلم کې دا صحاح او حديث او سنن سیاي سے توکل بس دا احناف دلیل دا ابو ايوب په دې طالبان له نوم سره د خالد بن زید لکه ابو هريره نو عبد الرحمن بن عباس بیادوي عبد الرحمن بن صخر او دا ابو سفیان نمسو صخر ابو سفیان رضی اللہ عنہ نمسو صخر ابو ایوب اسمه خالد بن زید لكنه خالد کا پرچہ کے رہی ما اسمه ابو ایوب اسمه خالد بن زید والزهري یا حدیث کے زہری دا انتم بیان الزهري دا زہری دا کنا لگایا لقب امام الزهري لكنه مصري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ودول شهاب یا غرور عبد الله بن حضور پاک فقاہ پانے والے کو خود کی دورو تو خود کے حضور پاک کا شہید کر دا کس دورو لیکن یکونو حضور پاک والے کو غیر اس مسلمان الحمدللہ دا بنی زہرہ قبیلہ ہے ہاں زہری و دول هذا كونية صدق أبو بكر بس ترمذي ملاوي ده ولا شوافي وبطرف تقول ده مثلا ده ما كان هذا زي بوي عليك أبو أيوب سبوي أنصاري جمو بقبل دكان ساعة محكونا ردي بسوي ورأس نعم يان بدي حديث تقولي كنا ردي لك شافي بدي مسألة تقوله قال أبو الوليد المكي لا غير مسلم بن جارود مشهور سكا عالم ده أبو الوليد بتوي بيوي لما استاذ امام شافعي سے ہوئی ابو عبداللہ کلیہ شافعی سے دقا اور کل میں محمد ابن ادریس انما مانا قرے احنافو زمن بشر دا مانا کیدا حدیث پورے دا پسہرا کیدا دا پس کیدا استغفار پسہرا کے منگو دی خبر بقول دا بطول دا احناف ماتئی انما مانا قولی مراد قول دا نبی دارے تاسو قبله تمام کوي بغایت نو تسمات کی وړو کې او تسمات کی او شاکه ومنا دا منشتا شافی سے پیری وهذا في الفيافي دا په فیفات کې په صحرا کې پداشت کی چې شګو کې کینی دې په بنما کې ځکه پیریان جنات دا منځونه کوي په میدانونو کې استاد سامان کو تخکاری دې په خبره نو که شاکه نو متخکاری لمن چوچ تکری او کمر یو سامان دې نه دی بس ها ودازه هغه کوم په کې راغوګه دازه ما شافعي سے وای چې هغه نه حیا پکار او په کمره کې جناز دي نو به ونی کدا جلوس پیدا پولیس سو هغه عالم دی محمد بن شاهد او دې توجیه ته وګورئ چې دې هاي کمزور دی ابو ایوب انصاری کې خود اثر د صحرا بیان نشته فقدمنا الشام فنن څنګه وی وجدنا مراحیض
مراحل باطون ته بنیان کې هغه استغفار نه کوو نو کو څه سارا کې منوي دا بنیان کې منوي هغه په بنیان کې اوس وسره بس عالمان دي ویني ها احادیث ته کوم دا ضروري اصل هغه خوشاله غړي کمزور بل بیان وی عالم جو ها ماما په قلوب ګره قلوب دې کړي په جاته المبدی چې قلوب دې جوړي نو هغه ورسره ورو ته دنیا سره وها یو طالب کو د اسماء دې نو هغه استقبال کوي شروع په ماجه وها علاقه او مولوی سے کوئی نور بویا نه دی پورا جوړ ایسا کرتے راوے امام مالک ابھی مجھے دا پاک خبر حالانکہ بہادی دا پاک بلکہ عام ہے هكذا قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يا بخاري أستاذ كورا إن دي مسألة كشافية ودي وترمذي دا مسألة كذا دي وين أول أداب سهرة كمان أقول تقولش قال إسحاق بن إبراهيم متوي أو ابن إبراهيم متوي هذا ختم يوبل مولي شيخ أعظم وي استدبار باباده كروان أو بارو أو لا استقبال بارو زين كمانا أو استدبار بارو زين كروان كا تو حديث أبو أيوب تبص جواب لیکن خطبہ رمانا لگونا احمد ابن حنبل وی لا رخصت نبی علیہ السلام رسول لا راغل النبی صلی اللہ علیہ وسلم في استدبار قبله نور حدیث تبو قتل استدبار قبله راغل بقایت و بول سرین و استقبال جهنیشتا لیکن اس برا شیخا حدیث ابن عمر مستقبل الكعبہ استدبار کرد واما استقبال جمعتے و تکنان قبلیتا نو مبارک تبایس پر نبکن گویا کہ ہاں دا سفر ابو استدبار خدا روان حالانکہ دوارا مانا جائے کوئی بنا اس تو کانو گویا کہ دی لم یرد سارائے ولیکن کلیم ہے لی جائز لم یران لی جائز نگری مسارا کی وفیفات کی وفکنی وبنیان کی ان یستقبل القبلہ اس کی شوئے یا مذہبون شو احمد وی بیگر استقبال دل توبار مانا دے استقبال دل تول ترواش شافی سے ہوئی نا جنیب کے روانے وبار ناروانے شاق و لغم و سرد مالک سے ظواہر و خبر پورے ظواہر سے ہوئی نا پاک با ماجان نو کے ادار جواد ذالک پا استقبال و استدبار کی ذالک یعنی پل استقبال و استدبار حدثنا محمد بشار حدثنا محمد مصنع قال حدثنا محمد جرير قال حدثنا انصري ابي عن محمد بن صاحب رسول لا مدلس راوي دیکھنا کہ امام مالک سے وہ دجال اور کذاب انے کانے نے رفض دے اور بخاری ولا ترجیح ولا في تاریخ محمد بن اسحاق لذا عن قبول لنا ولا كان عن رجل عن بجري بتانے یہ اتصال لیکن اتصال عن ابان دیکھنا کہ ابان کے ابان والدفيل شو علم شو غير منصرف عن ابان جلالي ضرب كمان ابان غير منصرف او كيبانين وين كتابين غير منصرف ده والدفيل لازم بيش عن ابان كلام او لازم عن ابان غير منصرف يوم والدفيل او ابانين كيش تخوز من صرف علم لك زيادون بشو لا ابان راوي والمتكلم فيه ابن صالح المجاهد عن جابر بن عبد الحديث جابر کے وہی ظواہر وہی نہ نبی حضور پاک منع کرے وہ خبر تمام کرے بول وما اوقت جابر وہی رہے تو موقت قبل ان يوقد بعمل وان يدين حضور پاک کو پاک دیا او کلمہ کی استقبال کو استقبال رواشو استقبال رواشو جو چپیگی جو دغل تے اوقت بقول دے جو چپشارہ کرے جو پاکو مستیگی دا حدیث سے تو دا ابو ایوب مقابلہ کوئی دا حدیث بولے دا محمد بن صالح حدیث بولے ضعیف تھا کوئی حدیث ناسخ نظر بھی ابو ایوب اور ابان دا متکلم فيه اور ملاقات دا ابان صالح سے پیشتا اور دا مجاہد ترسل دا غری دا عن علي بن انقطاع بن بقول وفي الباب عن ابي قتاده وعائشه عائشه حديث دا انا تموي ولا اشاره عليه حولي مقعدتي الى الكعبه هذا حديث عراق عن عائشه عراق جو تعبيري عائشه سے ملاقات کا حدیث منقطع ضعیف ہم نے اور ابھی جواب بکو میں
صرف نمي واغش حديث أبي قال أبو إسحاق حديث جابر بن الباب كحديث حسن غريب قال رابي غريب من ضعيف كما وقد روى هذا الحديث او ايه دا روایت کړل ابن لهيا عبد الله بن لهيا مشهور ضعيف راوي دی ګوره ابن لهيا بن زبير ان دا به عالم بزرگ دی او کتابونه اوس وخت د کور وکړل لګیدلو کتابونه ټول اوس وخت د کافه رجستري کلمي سيزونه به وسره سم نو بیان د سبب په نو په کې خطا کېده نو عالمان دې راوي د کثیر خطا وي ولې عالم دی یو ضعیف دی بعد احترام الكتب او قبل احترام الكتب كذا روايات به حسن قال ابن لهيان بن زبير عن جابر انا في قتاده لذلك لا غلطي ده ليه عن جابر انا في قتاده ليس عن جابر انه ولا النبي وده بيت الكوم تصبر على بيت عن جابر السيدات عن جابر البدو على عن جابر في قتاده قال دا ابو قتاده نه لري دا روایت دا صرف د جابر نه لري دا متن کې غلطی ده انه النبي نو په حضور پاک کې بوله کول او قبلې ته مخو بس قبلې ته مخو خان دا اکبر نه بلاره ایو بل عالم دی قتيبه دیګره قتيبه ملي قتيبه بخاري استاد یدا څنګه یقول مصدق په القبلة کوم استقبالا کوي نو چې وی کړو نه باندې پاتې نشو قال ذوي أخبرنا ابن لهيعة قتيبة ابن لهيعة ما تقبل قتيبة ابن لهيعة ولا حديث كمدود لكم وحديث سمي عبد الله بن لهيعة بمصر جوخان نوزل راروان وحجة سفيان الزهري دلتا بقودات كوفة فبر شفيعولي عالم راروان دي بس دا حجة عليه وقرأكاني سفياني او حجة روان شفيعا مولي سيبوينا عبد الله بن لهيعة وكتابون يقول فريدلو نو ايه ده سرور عالمان احاديث ده قبل احتراق الكتب يو عبد الله بن مسلمان بل عبد الله بن وهب بل عبد الله بن يزيد بل عبد الله بن مبارك اللي عالمان ده شاكرنا السرور قبل احتراق الكتب او ده قتيبة قبل احتراق الكتب ده كمدور قال ابن لهيعة وحديث جابر عن النبي اصر من حديث ابن لهيعة ده حديث جابر نه ده سيد حديث ابن لهيعة ناغنا حديث جابر كان ببل سادات دا ابن لهيعة څنګه ترمذي ولا بخبل وي ګوره ضعيف بالنسبه محدثين وعلى حديث مراد فرقنا ده خان على حديث مراد ماهرين ده حديث کا اهل الصرف اهل النحو دغه داسي دا چت على حديث د څو مراد دا عالمان د حديث او راویان باندې بحث کوي او په يحيى بن سعيد دی دعا په تقدیر کړی دا دغه يحيى بن سعيد القطوانو يحيى بن سعيد القطواني ده سعيد صفت تمام ده يحيى صفت ده خپل قوم خلصوله نو سعيد قطوان وتوي وی عالم ده مدرس يا وغيره هو نور بنيانه وقالت لنا بيبل حديث تقولي فحمد بن صباي قالت لنا عناد قالت لنا عبد الله بن الله بن عمر عن محمد بن يحيى عارف حبان نمي واسم حبان بن عمر لقيت يوما يوزل أخرى بن عمر حبسي بيكون تخطلوا قورة وان نقول أبي تخطلوا يا جد نقول نبى ميراث كبلوا نبى نقول تخطل كذا ميراث قبل خروج كري ويوزل قور كرتلوا ده وانوره وزور باي هجرته بيوم بيبي وصري وسوداء خديجة مرأة سوداء بيبي ده وزور نبض علي سبرا واستعمل يوم كاميرا جورا كلام وعدك ويوم ورك كاميرا أول ده سوداء كاميرا ولا ده عائشة وعدك راغل البلا ورا كاميرا ثم كاميرا وبرد باتروم ولا ورا بيبل ده حبشي بيبي كاميرا ودا سجل له وعدك يو لا غير له ده كده تري جاني ما تمر وري وري لاس بچسر لګي دا غلطه د خور کمره خور کړي ته وکړي چې په لو غته حضور پاک بل بي کړي باتروم کې نه دي کنه دیوالونو شپته با کله کله ضرورت دي لاسه دیوالونو سره کاري د ګوره دا پورا قدیم نشي سو برایت ما حضور پاک کو کړه حاجت نه تو وانو د اسمت به کوي استنجا کولا مستقبل الشام دی وګوره شام ته ما هو چې دی په مخ کې دی په استغفار راغی مستقبل الکیف کعبه کعبه ته شاوا استغفار راغی فكانيف کی شافی سے ہوئی نو استقبال جاری دنا مالک سے ہوئی دینا او بار ناروا باندې حدیث ابو ایوب
او دا احمد سيوي واشتد الاستدبار دلتا شو دفعان وشو استقبال الان كما كان اطوال ذلك